السلام علیکم. ما یو ویډیو کړی و چې د جنگلاتو کم بې دردۍ سره کټایي په سوات او په دې شانګلاو دې علاقو کې شروع ده. خلکو ویډیوګانې سوشل میډیا باندې شیر کولې، نو بیا پې ما وکړه او ارباب اختیار ته مې ویلي چې یاره خدای دپاره د دې طرف ته توجه ورکړي. بیا ما سوچ وکړو چې د سبا د خیبر پښتونخوا کې په دریم ځل د تحریک انصاف حکومت دی او د هغوی خو دا پالیسي وه چې یاره بلین سونامي به کوو چې دا خطه د ګلوبل وارمنګ نه بچ شي. په دریمه پیره چې اوس دی نو بیا ما سوچ وکړو چې دا زه اکثر ویډیو کوم نو چې زما د اواز چرته رسي او د دې ذموار وزیر څوک دی. نو چې پته مې وکړه د دې وزیر چې دی د جنگلاتو او د ماحولیاتو فضل حکیم خان دی. فضل حکیم خان مخکې به منسټر پاتې شوي چې کله بیا ما پروفایل وکتو نو ما ته د تحریک انصاف په حکومت ډېر افسوس وچو چې هغه په ټکي ککړ نه دی، انپړ سړی دی. هغه به کیدی شي سیاسي کارنامه ډیری د پارټۍ دپاره، د قوم دپاره، د خپل علاقې دپاره، خو کم از کم د دې سیټ دپاره خو بالکل موضوع نه دی. هغه سره کمې څلور محکمې دي، هغه واورئ نو تاسو ته په خپل اندازه وشي. د فضل حکیم خان سره څلور ډپارټمنټ دي، یو ماحولیات دی، جنگلی حیات دی، کلایمیټ چینج دی او جنگلات دی. اوس کلایمیټ چینج یو دومره وسیع فیلډ دی که نه چې ټوله دنیا نن سبا په کلایمیټ باندې پریشانه ده او فضل حکیم غریب چې دی ډیر قابل سړی وي خو ټکي ککړ نه دی. ما چې پروفایل یې وکتو انپړ دی، نو چې اردو صحیح نشي ویلی ابه په کلایمیټ چینج څه پوهیږي. نو د خدای دپاره د تحریک انصاف حکومت په دې باندې رحم وکړي، په د کلایمیټ چینج او په جنگلاتو په جنگلی حیات هغه له چرته بله محکمه د بلدیاتو ورکې د نور څه وله ورکې، خو د کلایمیټ چینج له یو پړه لیکه ویژن واله وزیر واله چې هغه د دې دپاره کار وکړي او د انټرنیشنل تنظیمونو سره رابطې وکړي او د دوی د فایدې ته والي چې موږ دا جنگلات بچ شي او موږ دا ملک بچ شي. دومره سیلاب دې پیرې تاسو ګرمۍ ته ګورئ چې ډېر بد حل دی او دا کو دا زموږ کم رفتار سره دا کټاینې رواني نو په 8 کاله پس به دا صوبه لاندې میداني علاقې د اوسېدو قابل نه، بیا بار سړی غرونو ته تښتي. نو اوس خپل سوچ وکړئ چې آیا موږ خو ژوند تیر کړو چې زموږ د نسلونو ته موږ یو محفوظ او سرسبز پاکستان پرېږدو که نه میدانونه او تباحال موسمونه ورته پرېږدو. نو د خدای دپاره یو خو زما صوبایي وزیر اعلی امین ګنډاپور صاحب ته خواست دی چې فضل حکیم صاحب به ډېر قابل سړي خو هغه له بله څه محکمه ورکړه د کلایمیټ چینج او جنگلات یو پړه لیکه وزیر له ورکړه چې د چا ویژن وي، د چا په دې باندې پوهیږي او څوک د دې دپاره سنجیده کوششونه وکړي. جنگلات کټ کېږي، فضل حکیم خان د سوات دی هلته ورته ناست دی او بېوسه دی، نو دا ډېره بدقسمتي ده. دا ویډیو ډیره بیا شیر کې چې خلکو ته ورسي، کمنټ پې وکړئ، ستاسو خپل اظهار وکړئ چې آیا دا هغې ځای د جنګلاتو څه صورت حال دی او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.